امام بخاری رحمهم الله ناسته شاگرد ورته ناسته په ګیره کې یو تیلې نښترې شاګرد ولګېده دا تیلې ولې د ګیرې نه لرې کړ کته غوځار کړ شاګرد لاړ امام بخاری رحم الله شاګرد راوغوښت هغه تیلې راواغستو ورته ویې شاګرده تا خو زما د ګیرې تعظیم وکړو خو د الله د کور تعظیم دې ونه کړو لومړی کور چې جوړ شوی دی بیت الله جوړ شو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په هجرت باندې مجبور کړ صحابه کرام ورسره دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه پرېږدي نو چې کله سفر مدینه منورې ته وکړ لا مسجد نبوي ته نه رسېدلې مدینه منورې ته نه رسېدلې په لاره کې مسجد قبا چې کوم جوړ شوی دی دې ځای کې څلور ورځې تېرې کړې دي څلور ورځې تېرې کړې په څلور ورځو کې کور نشته لومبۍ به جماعت جوړوم لومبۍ به څه کوم جماعت جوړوم صحابه ته وی جماعت جوړوم یو صحابي ولګېدو هغه مسجد قبا چې کوم دی دا د جماعت دپاره وقف کړله پیغمبر علیه السلام بنیادینو کېښودل بیا د مسجد قبا کوم فضایل راځي چې رسول الله وایي چې 2 رکعاته نفل چا په مسجد قبا کې وکړل الله تعالی ولا د قبول شوي عمرې ثواب ورکوي نن ما او تاسو چکو چې د هغه زمانې نه والي د ورځ در قیامته پورې څوک هم په دې کې نوافل کوي کم حاجیان ځي ای 2 رکعاته نه کوي هغې لګیایي او هر وخت ځي په دې کې نوافل کوي نو چې د هغې په 2 رکعاتو الله د عمرې ثواب ورکوي نو دا سوچ وکوي چې چا ځای ورکړی دی او چا جوړ کړی دی د هغې عملنامې ته به کوم ثواب رسي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه پس چې مدینه منورې ته ورسېده مسجد نبوي لا خپل کور نشته د ابو ایوب انصاري په کور کې دی لومبۍ به جماعت جوړو لومبۍ به څه جوړو مسجد جوړو یو ځای وی دا جوړ کا پیغمبر علیه السلام وی نه دا پردی ځای دی دا خو د یو څو یتیمانانو ځای دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولګېده د خپل جیبې 10 اشرفۍ راواغستې ذاتي پیسې هغه کس ته ورکړې رسول الله د جماعت ځای مې واغستې د جماعت ځای مې واغسته ستاسو دپاره مخکې تاسو کار شروع کړئ او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مسجد نبوي تعمیر نور آزادېدو نو رسول الله اعلان وکړو څوک به چې دا خوا کې کورونه واخلي او مسجد نبوي کولاو شي په هغه موقع باندې هم عثمان ذی النورین ناپاڅېدو او چاپېر د مسجد نبوي چې د چا ځایونه هغوی ته پیسې ورکړې خپلې پیسې او جماعت یې آباد سوچ وکړو حضرت عثمان صاحب کو ځان سره څه وړي نه دي خو هغه څه یې پرېښودي دي چې د ورځ در قیامته پورې به دا آباد